زمونږ د دیوبند په علماو کې یو عالم تیر شوی دی علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه د چارسدي اوسیدونکی و خو ډېر لوی عالم و سم بحر بېکنار وښه دا مشهوره ده مونږ ته خپل استاد شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب نور الله مرقده فرمایل وی ما د شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه اکوڑا خټک وی ما دا هغه نه اورېدلی وو چې هغه به دا فرمایل چې علامہ شمس الحق افغانی ایشیا کے سب سے بڑے عالم ہیں دا د ایشیا د ټولو نه لوی عالم دی یو ځل په یو مقدمه کې د قادیانانو خلاف او د ختم نبوت د تحفظ دپاره او د خاتم النبیین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د هغې د حرمت د هغې د بچاو دپاره عدالت کې په یو مقدمه کې پیش شوی نو هغه جج چې و نو هغه هم داسې د قادیانیت نه مرعوبه سړی و ما تاسو ووایي چې په دې کلیدي اسامو کې دوی ډېر کار کوي نو هغه د قادیانیت نه د مرزایت نه هغې پریشر پې باندې پروت و ورته یې مولانا صاحب و جج ورته وایي ښه په عدالت کې مولانا صاحب یو تپوس کوم علامه صاحب یو تپوس کوم وی جی وایا وی دا نبوت چې دی دا رسالت چې دی نو دا ښه څیز دی او که نه خراب څیز دی نو علامه صاحب ورته وی چې نبوت چې دی نو دا په انسانیت کې چې الله رب العالمین کوم نعمتونه ورکوي انسانانو ته نو دا د ټولو نه اعلی او د ټولو نه بالا نعمت دی چې الله رب العالمین یو کس خپل نبی الله او رسول الله وګرځوي ښه وی ښه چې دا ښه شی دی او ډېر لوی نعمت دی نو بیا خو دا ډېرول پکار دي ښه څیز خو چې څونه سیوا شي چې په معاشره کې په وطن کې په انسانیت کې تقسیم شي دا هغه مقصد دا و چې که مرزا غلام احمد قادیانی هغه هم پکې پیغمبر شي نو بس پیغمبري خو چې څومره ډېره شي نو دا به ښي نو هغه ورته د جیب نه چې کوم دی نو هغه د 100 روپو نوټ راووښته ورته یې دا ښه څیز دی که خراب څیز دی هغه ورته وایي دا خو ډېر ښه څیز دی په دې خو بلا کارونه کېږي څوک پې جوماتونه جوړوي څوک پې مدرسې جوړوي په شان به مونږ جعلي نور نوټونه جوړ کړو او بیا په معاشره کې به تقسیم کو په وطن کې به وی نه مولانا ګوره دا کارونه کې که دا کار دی وکړه دا انلیګل کار دی دا غیر قانوني حرکت دی او بیا به حکومت ستا گرفتاری کوي ځکه چې دا کار غیر قانوني دی نو علامه صاحب ورته وفرمایل چې دغه شان الله رب العالمین فرمایي چې وخاتم النبیین نبوت ختم شوه دی آخری نبی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او تب کې یو انلیګل کار کوي مرزا غلام احمد قادیانی دجال اغلب کې تظاهر او باسي نو کته وی چې هغه قانوني جرم دی نو دا شرعي جرم دی او کته حکومت بستا گرفتاری وکي نو ځم چې الله رب العالمین به بستا گرفتاری وکي په دې باندې نو بهرحال یو ډیر لوی تحریک وچلے او الحمدللہ دا غ تحریک په نتیجه کې 7 ستمبر 1974 7 ستمبر چې زمونږه مسلمانانو ته پته ای زمونږه طلباو ته خپل تاریخ معلومي زمونږه تعلیم یافته طبقه هغه د خپل ماضی نه خبري نو 7 ستمبر 1974 په قومي اسمبلی کې په پارلیمنت کې هغه وخت کې حکومت فیصله وکړه حضرت مولانا مفتی محمود نور الله مرقده شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ او نور اکابر گن چې څونه وو نو هغې حکومت ته وویل چې دا قانون منظور کا چې مرزا غلام احمد قادیانی دا کافر دی او د اسلام د دایرې نه خارج دی نو هغه وی داسې به وکړو چې دا مرزا دی به مونږ راوغواړو د هغه نماینده به راوغواړو اسمبلی ته او بیا 10 ورځې مسلسل په دې باندې بحث وشو په دې باندې مناظره وشوه په دې باندې ډیبیټ وشو او دلایل وشو
د طرفینو نه غزان له لوی تاریخ دی الحمدلله کتابونو کې موجود دی وخت داغي اجازت نه راکړي خو چې کله لس ورځې بحث وشو نو لس ورځې بحث نه بعد ټول اسمبلی او ټول پارلیمنت یک زبان دا فیصله ورکړه چې په هغې کې د هغه وخت وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب هغه موجودو خان عبدالولی خان صاحب دا موجودو پروفیسر غفور احمد صاحب موجودو او دا اکابر مشایخ خود مخکې نه موجودو او په دې باندې دا متفقه یونانی مسلی دا قرارداد پاس شو چې قادیانه دا غیر مسلم اقلیت قرار شو او د اسلام د دایره نه دا غینه بعد په دا باندې پابندي ولګیدا د قانون په حیثیت باندې چې قادیانه هغه د بسوک پیغمبر نه وي دا غیر قانوني حرکت دی د قادیانی ملګرو تبا څوک صحابه کرام نه وي نعوذ بالله صحابه کرام خو ډیر اوچت پاکان او قدوسی صفات خلق دے او دغه پلیت ملګری وی چې نسبت خاک ربا عالم پاک نو دی باغی ته صحابه کرام نه وي او چې کوم د دروغ پلندای جوړه کړي دا نعوذ بالله هغه ته به وحی نه وي او چې کوم دعوت ورکي هغه ته به اذان نه وي او چې کوم دې کې خپل عبادتونو په نوم باندې کوي هغه ته به جمعات نه وي دا ټول قانون پاشخه خو افسوس دا دی چې نن بیا وقتاً فوقتاً قادیانې سر اوچتوي قادیانان مرزایان په مختلفو نومونو باندې کله لیټریچر تقسیموي زمونږ په یونیورسټو کې حالانکه دې قانوني لحاظ سره دا حرکت نشي کولی د باندې پابندي ده نن مونږ او تاسو ټول دا پروګرامونه دا کانفرنسونه دا په دې بنیاد دي چې یو خو مونږ نوجوان نسل د خپلې عقیدې نه خبري او دویم دا ده چې که نن قادیانې هغه په مختلفو شکلونو کې لوبادو کې راپاسی او هغه بیا په ختم نبوت باندې وار کول غواړي نو ان شاء الله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غلامان دا محمدي شاګردان او دا مسلمانان دا به ان شاء الله د هغه داغي غدجل او داغي غفریب داغي مخنیوي وکي او په هر میدان باندې ان شاء الله هغه ته موتوړ جواب ملایږي ان شاء الله تاسو اتفاق ده ان شاء الله لہذا زما عزتمند محترمو دغه مقصد د پاره دغه پروګرام منعقد شوی دی او غټ پروګرام مې ان شاء الله هغه په مردان کې وي مونږ او تاسو ټول بلا کوشش کوو چې زمونږه عقیده سو خراب نه کی زمونږه معاشره سو خراب نه کی او د مرزایت او د قادیانیت په جال کې خدا نه خاصه یو مسلمان هغه پنساو نه کی لہذا مونږ به ان شاء الله بیدار یو ویخبو او داغه د پاره به هر قربانی مالی جانی هغه به ان شاء الله ورکو الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول ته صراط مستقیم نصیب وګرځي او الله رب العالمین دې دا پروګرام زمونږ او تاسو ټول د قیامت په هغه سخت ورځ او د محشر په هغه سخت میدان الله تعالی زمونږ او تاسو لپاره د شفاعت محمدی صلی الله علیه وسلم د حصول یو ذریعہ وګرځي